بسم الله الرحمن الرحیم. د ام پی نیوز خوږو او درنو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان یو ځل بیا په یو نوي پروګرام کې تاسو ته هرکلی وای. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د یو پروګرام سلسله شروع کړې ده چې په هغې کې مختلف سیاسي او سماجي مشران چې دی هغه مونږ کېنوو د دې حالاتو او کوم چې اورسیز پاکستاني زمونږ ورونه دي په هغې باندې چې دی د هغوی سره خبرې اترې کوو. نن زموږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ موجوده چې کوم تحصیل جاینټ سیکرټري دی وحید کرم عرف لال دادا چې کوم دی او سابقه د یونین کونسل کوټې نائب ناظم هم دوی پاتې شوي دي او موجوده چې دی په عوامي نیشنل پارټۍ کې هغه خپل سیاست ترسره کوي او هغه هلې ځلې کوي. نن به په دغه پروګرام کې د دوی سره هم په دې حالاتو چې دی خبرې کوو. لال دادا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او پخیر راغلی وای. ډېره مننه شهاب خان بچی لوی سړی شي د ټایم راکولو ډېره مهرباني. لال دادا دا راته ووایه چې دا وبا راغلې ده چونکې خلک دې انتهایی متاثره شو نو په څه نظر ګورئ دې وبا ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دې وبا ته موږ لکه بیخي د وخت نه لکه دا درېیمه میاشت شوه په مارچ نه موږ ورته بالکل د میډیکل په نظر کتلي دي لکه دې ته موږ پراپیګنډا یا دروغه یا دا نه دي ګڼلي. او چې کله دا خبر راغلی چې دا وبا ده نو موږ ویلي چې او ټیک ده دا وبا ده. او په دې کې مختلف خلک څه خبرې کوي. څوک وایي چې دا ډالرو ته چل دی، څوک وایي دا دروغ دی، څوک وایي مړه نشته، څوک وایي مسلمانانو نه راځي. خو نه، زما په خپل لکه د اولې ورځې نه دا یقین دی او دا کوم سوچ مې دی چې یاره نه دا یو مرض دی، دا بالکل ډاکټري مسله ده چې ډاکټر وایي چې دا مرض دی نو بالکل دا مرض دی. او چې ډاکټر کله وایي چې دا مرض ختم شو، وبا ختم شو، نو بیا به ختم شوي. بالکل د دې نه یاره پکار ده، احتیاط پکار دی. څه چې کوي هغه الله کوي. لکه زما مقصد دا نه دی چې دا راځي چې دوی ممرې کوي نه به مرې. زمونږ دا یقین دی چې مرګ او اجل چې کوم دی دا د الله په لاس کې دی چې کله راولي په هغه وخت باندې به راځي. خو احتیاط چې دی دا ډېر ضروري دی چې ډاکټر وایي چې ځان ساتئ نو بالکل موږ ځان ساتو. لاس میلاو حل دی نو لاس میول نه دی پکار، ځکه نه دی پکار چې وایي چې دا د لاس میلاوېدو نه خورېږي. نو چې لاس میلاوېدو نه خورېږي موږ به سلام واچو کېبنو او لاس باندې میلو په دې کې څه خبره نشته. دا راته ووایه که نه چې ستاسو تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی او په هغې کې خپل سیاست ترسره کوئ. ستاسو سره د تحصیل په سطحه چې دی د جاینټ سیکرټري عهده هم ده. دا لاکډاون راغلی نو په دې کې انتهایی چې دی خلکو ته تکلیف رسېدلی او غریبانان خلک چې ول ډېر زیات متاثره شوي. تاسو چې کوم ستاسو چې کوم ټیم دی د تحصیل په سطحه د عوامي نیشنل پارټۍ تاسو پکې د خلکو سره څه هلې ځلې څه مرسته کړې ده که نه په هغې راته لږ رڼا واچوله؟ او په هغې کې موږ مرسته کړې د خپل وس مطابق چې کوم دی. هر سړي ته دا پته و چې یاره په چم ګاونډ کې د چا سره څوک کمزوری دی، عاجز دی، نو د هغه سره موږ په خپل وس مطابق په خپل ځان باندې هم او بل چا کوم خیر خلک چې کوم دی د وس خاوندان دي هغوی چې څه ورکول نو موږ پکې د خپل علاقې د خپل خلک چې کوم دی کم کمزوري خلکو موږ ته یې باقاعده هغو له متې خپل راشن یا امداد یا په نقد په شاید کې دی موږ الله وړی دی. او موږ د اولې ورځې نه هم لکه دا وایي چې دا لاکډاون چې دی دا له کوټې پکار و. د حکومت په دې کې کوتاهي کړې ده. حکومت دا کوتاهي کړې ده چې یاره 3 ورځې به بني او 3 ورځې به نه وي. نو ولې په دې 3 ورځې کې دا مرض راوځي بازار ته په 3 ورځې کې دی بني یا که د خیال نه مخکې دا لاکډاون چې و نو دا به د غرمې پورې به دوکانونه چالو، کاروبار به چالو. نو ولې د غرمې پورې مرض نشته، د غرمې نه پس بیا مرض راتلو نه، دا نه و پکار. بالکل مکمل یو 14-15 ورځې لاکډاون پکار و. او کم خلک چې غریبانان دي هغه دوی د مخکې نه لیکلي ول خلک. خو افسوس دا دی چې دوی هغه حکومت خلکو چې کم کسان لېږلي نو هغو ته پیسې میلاو شوي دي او دا ډېر کمزوری ځانان چې دي چې سواس داسې نشته د پوه څوک نشته هغو ته پیسې هم نه دي میلاو شوي. دا 12,000 روپۍ چې دي پکار دی چې دوی دا پیسې ورکړې وي او بالکل 14-15 ورځې مکمل لاکډاون شوی چې په چا کې مرض و د هغه پته لګېدلې وه هغه به ایسولیشن شوی و، ځان له به علاج کړی و، ښه شوی به. کم خلک چې جوړ مرض نه و هغه به خپل کاروبار کوو نو ملک به د دې عذاب نه آزاد شوی. خو د حکومت د ناهلۍ او د کوتاهۍ په وجه چې دی دا مرض وګت شو. لال دا راته ووایه چې د تیرو 4-5 ورځو نه چې دی په د سوشل میډیا باندې غوبل سټارټ شوی دی. زموږ چې کوم بهر مسافرونه دي نو هغه د دې وبا نه چې دی انتهایی متاثره شوي دي او هغه ډیډ باډۍ هم پرتې دي. نو په دغې حواله را سره خپلې خبرې اترې شریکې کوي، څه کول پکار دي؟ په دغه حواله خو دا دی زموږ هم د اولې ورځې نه زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ هم دا موقف ته اسفندیار هم دا خبره کړې ده، ایمل ولي خان هم کړې او زموږ د کارکون هم دا سوچ دی چې مسافر چې دی لکه دا په دې ملک کې چې څه ترقی کارونه روان دي یا د بهر ملک لکه ډالر یا پیسې په ریال په شکل کې راځي خزانې ته، نو هغه د بهر ملک خلک ردېږي چې په دې ملک کې څه سخته راشي تکلیف راشي. نو وزیر اعظم چې دی عمران خان دی په مخ وایي چې یار پیسې راولې که زما د بهر ملک په خلکو باندې نظر دی
او دا ملک به تاسو چلوئ. هغه ځانان دلته مزدوري کوي، څوک چوکیداران دي، د چا کاروبار دی، هر څه چې خپل وس مطابق چې کوم نیم کور ته پیسې رالېږي. هم زموږ د خلکو سره د حکومت سره مرسته کوي، په هر موقع مرسته کړې ده، هر چا سره مرسته کړې ده. اوس چې په هغو باندې سخته راغله نو دوی بالکل ځان ننګاره کړی دی. دا ډېر ظلم ورسره روان دی، ډېر زیاتې ورسره کېږي. بله دا چې ټکټ چې کوم دی نو د هندوستان ټکټ وایي چې ارزان دی د دوبۍ نه، د پاکستان ټکټ چې کوم دی دا ګران دی، یو په 3 باندې ګران دی، یو په 4 باندې ګران دی. بالکل ظلم ورسره روان دی. هغه ځانان ډېر تنګ دي، د هغوی امداد پکار دی. او په دې کې څه دي جازونه هسې ولاړ دي، ویلېږه که نه ویلېږه جازونه ویلېږه، هلته کې چې کوم دی چیک اپ والا کوئ خیر دی. که تاسو نه وایئ یو سینیټایزر سپرې کوئ په خلکو باندې خیر، که په جازونو کې لږ لرې لرې کېنوئ، خو کم از کم دا خپل خلک دی دا راولئ، د خپل ملک ته یې راولئ. دلته کې مور پلار دی، کورونه دي، هلته کې هغه په دیرو کې ناست دي، کارونه نشته دی، تنخواه څوک نه ورکوي، راشن به هغه ځانته له کوم ځای نه میلاوي. په یو کمره کې سړی 3 میاشتې ناست وي، د هغو به څه خلي. نو زنګ بالکل زنګ همدردي، زنګ مرسته، زموږ ټول بچي، زموږ وروڼه، موږ په خپله ټول مسافر یو، او زموږ ټول همدردي، زنګ مرسته او زموږ تعاون چې دا د مسافرو سره دی. پکار دی چې حکومت چې کوم دی دنیا جازونه ولاړ، جازونه هسې په دنیا کې چلېږي نه، نو چې نه چلېږي د خپل ملک ته دغه ته ولېږه، سعودي ته ولېږه، دوبۍ ته ولېږه، قطر ته ولېږه، په هر ځای کې چې مسافر ډېر دي او خپل وطن ته راتلل غواړي، پکار چې دوی جازونه سپیشل ولېږي. او زما خو دا زویم چې ټکټ ته هم نه اخیستی، دوی خو ټکټ ګران ورکړی چې ټکټ یې هم نه اخیستی، چې هغو کارونه نه که په دیرو که ځانان ناست وي تل ټکټ د کم ځای نه درکړي. باقي ډېر خلک پکې وفات شوي دلته کې. اوس ما په خپله ویډیو کتو په فیسبوک کې چې هغه دا تلاجې وایي چې ډکې دلته کې، ولې په دنیا په لکونو خلک اوسېږي نو خامخا په دې خو مړي پېښېږي که نه. نو پکار دا دی چې دوی جاز ولېږي، خلکو له ټکټ چې کوم دی اړو اخیستی دومره چې ټکټ دی نالي خامخا نو کم از کم نیم ټکټ دی تالي. بل دې ته وګوره چې تیل ارزان شوي دا ټکټ ډو ګران کو، نو چې تیل ارزان نو ټکټ هم ارزان که که نه. او تا چې د خلکو د دنیا نه امدادونه تال لالو، د ورلډ هیلث نه تال امدادونه رالو، بهر ملک خلکو پیسې تال راولېږلې، د دې کرونا وبا په مد کې لکه د دې په وجه تال پیسې راولېږلې خلکو. نو دغه پیسې چې دغه استعمال کړه مسافر خو په کم از کم راوړي چې دغه پیسې دي که نه، که نه نو بیا دغه سره ریاد خو سره وکړه، نیم ټکټ والا نیم د هغو نه والا. په اخره کې به خپلو کتونکو له څه میسج ورکول غواړئ؟ په اخر کې خپلو خلکو ته موږ دا میسج ورکوو چې لکه تاسو ګورئ نو دا غټ غټ سکالران یا جید علما غټ غټ عالمان چې د هغه شو ډاکټران شو یا په دې ساينسي دغه باندې پوهه خلک چې کم دی هغه هم دغه وایي چې خپل احتیاط کوئ. زما هم دا میسج خپل احتیاط کوئ، د یو بل سره لاس مه میلاوئ او ماسک چې دی د دې استعمال کوئ. فضول مه ګرځئ، ګڼې له مه ورځئ. ټیک ده که دا مرض نه وي جو الله دې وکړي چې نه وي، خو که یي نو چې سړی احتیاط وکړي نو موږ به ترې هم بچ شو، زموږ بچي به ترې هم بچ شي. موږ له پکار دی چې لکه دا مرض زنګ د وجې خور نه شي، ځکه موږ د دې زنګ د وجې دا مرض خورېږو د دې ګناه او د دې ذمهوار چې کوم دی دا موږ یو. نو پکار دی چې خلک ټول احتیاط وکړي. کم احتیاط چې موږ ته ښایي په ټي وي باندې د حکومت د طرفه یا د عالمانو د طرفه یا د ډاکټر خاص کر د ډاکټرانو د طرفه چې کوم احتیاط موږ ته ښایي په دې باندې هغه پوه دي مرض دی او ډاکټر پې پوه دی چې ډاکټر څنګه وایي چې دغسې ژوند تېروئ نو موږ له پکار دی چې دغسې احتیاط وکړو. احتیاط ډېر ښه شی دی او الله پاک زموږ په خلکو باندې رحم وکړي او دا دې وپېژني چې دا یو مرض دی او خدای پاک دې دا وبا زموږ د ملک ته او د ټولې دنیا نه د انسانانو نه لرې کړي. الله دې په دنیا پر ټول خلکو باندې راحت او خوشحالي راولي. مهرباني. ډېره مهرباني. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें